हिंदुस्तान की हिंदू पंडित दा एतराज वको ए मुसलमानों तासु दावाए ची जमंगा दा मजहब हक दे नो तासु ची दा कम मजहब इबादत प कम जुमात की कोई तासु आगा ची दे 10 काल बाद 10 काल बाद ज्यादा नजात 100 काल बाद हम जुमात रा गुरजेदले बेवरानी लंगी खराबी शड़वी او پاتې شو زمنګ مندرونه چې هغه په سونو په زرونو کلونه د هغې شوي دي مندرونه هغه شان قایم او دایم دي او دا صحیح خبره ده په مندر د بره یې لیکلي 500 سال پرانه 600 سال پرانه 1000 سال پرانه او زموږ جماعتونه تاسو په خپله یینئ هغه چې دا اعتراض وکړو نو علماو سره جواب نه و چې واقعي اعتراض کوي په ځای د مندر عمر زیات وي چې دا مذهب دا په حق نه دی او د جماعت عمر ډیر کم وي حالانکه دا دی وی چې زمونږ اسلام دا یو حق مذهب دی هغه وخت شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه هغې ژوندی و د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی هغه ویل زه به جواب کومه خو جواب به کومه تاسو به ټول راجمع کیږئ او دا جواب به زه ستاسو د مندر په دروازه کې کوم تاسو خپل کسان راجمع کړئ ټول هندوان پنډتان مشران او موږ به خپل کسان راجمع کړو او ستاسو د مندر په دروازه کې به زه تعالی دې خبرې جواب درکړو خلک حیران دي چونکې دا اعتراض د ډېر وخت نه و چا سره جواب نه و شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د جواب اعلان کوي چې زه به جواب درکوم نو خلک ډېر زیات مشتاق و په شوق کې و ټول کسان کم مندر چې مقرر شو کومه ورځ مقرره شوه په هغه ورځ باندې د دنیا بلا خلک د هغه مندر مخې ته راجمع شو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي بس اوس زما جواب ته انتظار وکړه او جواب سو همدا آیت ما چې کوم ولوستو دا یې شروع کړو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله دا آیت ویو چې هغه مندر په ګړزېدو باندې شو او هغه پنډت ورته ویل چې بس خاموشه نور قرآن مه وایه بیا ترې خلکو تپوس وکړو هغه ویل چې دا ولې وایي قرآن دا آیت چې ما ولوستو د دې دا معنه ده که دا قرآن موږ په غر باندې نازل کړو نو غر به م ریزه ریزه شي وای دا خو زمونږ د جماعتونو کمال دی د جماعتونو کرامت دی چې 15 ټیمه پکې قرآن لوستلی کېږي دا بیا هم 100 کاله خو یې که نه دې قرآن ته خو غرونه نه ټینګېږي ستا مندر دا د یو آیت ته ټینګ نه شو نو زما جماعت خو ورته 100 کاله ټینګ دی 15 ټیمه په دې کې د قرآن کریم تلاوت کېږي په مونځ کې امام وایي او مازدیګر نه د غرمې نه مازدیګره پورې ماشومان په اوچت اواز باندې قرآن لولي حالانکه دې قرآن ته غر نه ټینګېږي چې جماعت ورته لا ټینګ دی دا جواب چې ورکو پنډت سره به بل جواب نه نو دا دونه عظیم کلام چې غر ورته نه ټینګېږي مندر ورته ټینګ نه شو الله پاک ورته د دې ګلونو ماشومانو چې دی سینې ټینګې کړي دي نو دا ډېر مبارک خلک دي د دې په سینو کې دا کلام محفوظ دی د دې په سینو کې کلام محفوظ دی دا ډېر مبارک دي دې سره مینه وکئ او یو مختصر روایت ذکر کوم حدیث شریف کې راځي چې ته دا قرآن تاسو په چمړه کې بند کئ او اور ته غذار کئ نو هغه چمړه به ونه سوځي قرآن خلاصه کې هغه چمړه به ونه سوځي نو په دې کې چې محدثینو د دې مختلف تشریحات کړي یو تشریح پکې دا کړې ده چې په کومه سینه کې دا قرآن مجید محفوظ وي د انسان سینه مراد ده کوم سینه کې چې قرآن مجید محفوظ دی هغه سینه هغې باندې به د جهنم اور اثر نه کوي دا د پیغمبر صلوات والسلام روایت دی تاسو ماته ووایئ چې الله پاک دې له کلین چټ ورکړی دی الله پاک ویلي چې په دې د جهنم اور اثر نه کوي نو لہذا د دې ماشومانو او د نورو ماشومانو کې به فرق کې په دې اعتبار سره چې عام طور د کم کس زوی چې دی حافظ وي هغې ته په سپک نظر باندې کتلی کېږي داسې مه کوئ تاسو ته ما وویل که چا د قرآن ته سپک وکتل هغه به الله پاک په خپله سپک کړي او چا چې قرآن ته دروند وکتل الله پاک به دروند کړي د حافظ قرآن عزت د عالم عزت دا اصل کې د الله د علم او د هغه د صفت عزت دی